دا که د خان او د نواب او د ارباب بنگلا وی تاسو ټول ته معلومه وي کنه ملکنډیر والا ټول ته معلومه وي لکه ارباب څه دادا دادا تاسو خو زفید تاسو خو ماشکیرونه نه یو ماشکیو ډولکی ته بغړې ده زامن ورتل دی ډولکو ته مګړې کې کني وجني ول بچیا توبه بیا بغړ ول ګور غړ بشنن د ولی په غاړه ناس ته مشک دکې په دې کې د ډولکی आवाज اورېدل چې ډولکی आवाज اورېدل ول غړې کوم زامنو منی کړي بیا چې او ساتي شو نه غړي که خیالو کوي په دې ډولکی کې کله مست غوندې تار شروع کی چا مست تارې پکې شروع کا بلبلې والا نامش کې پسمه کرويشتو مې مړه نه د چاپلار خو بده ته ټینګ شي او په غړې دو مونږ د ماشکیرو نه یو وزیر صاحب تا خان تا نواب تا خان بادر تا مونږ چرته ټینګې دي قدر واوري قدر دا هغه سړي پکار دی چې چاستا مړی له قبر کنسته په اړ په شکال کې او که قدر دا هغه چا پکار دی چې ستا اجرې لراشي ملکه دوابو قدر دا چا پکار دی تاسو وایي پینا بس اسه د غب خبرې دی وای وريو ټینګيږي نه زتا سو پیجن وای بهر رنگے کے خواہی جام میں پوش بهر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدت را می شناسم وی ارسنگ جامی چا غند واغندا او په خدای قسم چې زستا د پوندو چال کې جنما ما د خلیل مومند پوند کې جندلی پوند قدر با داغه چا کې چې ستا ملمنو تا په کوزه کې وګو اچي لا سنتا ستا په اجره کې جارو وي زما د په خدای قسمی اعتبار بکوي یا نه سلويختو کالو نه تاسو دا پلوسو خلق او دا علاقه ما پیجنې او پودس کې بیا مې د خدای قسمی چې زه د ټاټکی مزدور د نواز شریف سره برابر کم نو زما د خدای د ایمان نه ګوتې وباسي د ټاټکی مزدور مشکی لیدلو بمی ما دا خپل ایمان ټول پاکستان ته خودلې دي ستاسو دوا پکار دا زما کمال نه دی دا د مخدرزو د هغه محدث مولانا صاحب دعا ده دا د غرغشتو د مولانا صاحب دعا ده دا د مولانا ادریس کان دهلوی دعا ده دا د مولانا یوسف بنوری دعا ده دا د مولانا حسین احمد مدنی دعا ده چې لاس میں ورکو مال حضرت مجھے بیعت کریں وہی محمد امیر میاں کو میں نے اپنی اخوت میں داخل کرا لیا ہے اور په مخیرا تلاس ہوا دا د غلجو د میاں صاحب دعا د خپل زامنو تبه دومره دعاګانې نه کړي لکه کومې دعاګانې به چې ما ته دا د دې لوی لوی اولیاء او د دې لوی لوی بزرګانو دعاګانې دي ما کې اس کمال نشته اس وعده له چا نظم سنت له چا نظم روټیانو له چا نظم
دعوتونو له چا نظم وزیرانو دفتر میں په 40 کاله کې کلیدلې د خنزیر مخ به ملیدلې منای دا تاسو خو اسمله تم بوک سپیګنی ولاړی پالا رزکله تیریګم الکه دې کو ساده په منبرانو نه څوړی خدایم کور دا خدانه لګیا دي په یو بل چقړې تپی خاطی په یو بللی اوس ورشه یو زورای په کار کې په یو حکومت کې مرګري دي په یو حکومت په یو سنبه غول کوي یو نشنه ده په کار کې په دې جګړه ده د دوه وزیرانو چې یو نواز شریف پاټ دې که په 10 تاریخ راځي یو زما علاقې ته دی راشي بل وای زما ته شته که نشته وای دا اخبار مخبار ګورئ که نه هسې ګوګوان یې دوه په دې جګړه نو مال نواز شریف څه د سرو پچې خو نه اچوي خو هر شي چې تا ته به پچې واچي او ده ته یې نه اچوي یا داسې مبارک قدمونه دي چې په کوم ځای کېږي هغه به جنت شي دا ستا ملک دا ستا اسمبلی دی په میاشتو اسمبلی جاری وي په میاشتو وای په ایمان چې بهر ته د صوبې د ترقۍ یا د دین سے یو خبره روزي چې نن د اسمبلی دا فیصله وکړه ټول ملک د ډمتوب او د کنجرتوب دی پوش ټول ملک ستا ټول هلکان ټوله ورځ په بیلیټ کې جواري کوي ماشومان دې ټوله ورځ ویډیو ګیمونه کوي بیا د شپې دې دا نوجوان طبقه په میوزیک سنټرو کې بلو پرنټونه ګوري بلو پرنټ ګوري هغه بلو پرنټ چې پولیس په چاپواچي او ویلی سي په سباله بیا وکیلان صاحبان په پیشي چې دا بیلبل دفعه ده او وی سی آر خو ملک ممنوع نه ده سباله ضمانت شي ورو دا څه ده د قوم آئنده نسل لګیا دې په دې تبا کیږي سینماګانې وګوره او بیا سینماګانې دې د چا ماما مبارکم شاه وای څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کار ټول د ازغو کړي بیا ته تمه د گلزار کړي او بدبخت څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کار ټول د ازغو کړي بیا ته تمه د گلزار کړي په سیکار نو چوک د هارون منشن شاته چې کومې درې سینماګانې دي چرته چې بیا د بجلی واب دا دفتر دی په دې سړک چې ور مخامخ شي هلته وګوره په سړک باندې د یو ښځې فوټو لګېدلی سبا له لاړ شي یو مهرباني وکړئ ویې د ښځې فوټو دی نو زه هغه نقشه اوس درته نشم جوړولی چې هغه لاندې نه کم طرف ته ویستې ده مخکې نه کم طرف ته ویستې ده سینې ولا کم طرف ته ویستې دي مخې ولا څنګه کړی دی مړه ها 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 دا هلکان زمونږ بچي چې دي دا د ورځې دي د هغې تماشه کوي هغې ته ګوري او ورته وایي چې په دې سینما کې دا چل ښودی کېږي نابیازی د مور خختک خرڅي او پیسې پیدا کوي او سینما ګوري ٹھیک شو دام جوړه کشمیر ته روان یادم شه د سن 65 بمباری کوم سورو ته نه وتی و دا څه دازم کوله شو ها کولم شو واده کې بسې بر دا لکان بسې بر اوس زما غونډه ناړي لاس کې زور راش او قوت راش او ته زمانه تماچا په لاس کې ونی سي نو دا ګیره به بیا زب
د سپي په متیازو کالو تماچا چې مې د لاس کې تماچا ولیده مخې سره به د کشمیر ته لېږم چې تا ته د ډزو شوق دی او دا جهاد د هندوانو سره وله او یا د کابل ته لېږم چې راځه دا د افغان مهاجرو چې ځان کباب کو د اسلام په نوم باندې راځه وربشئ خزو سره روانې نه تماچر وځي کینې تیزنو دا ستاسو شلخه تماچې ما کتلی دا خپلو کې یو بل ته غپل ما ستاسو کتلی دي مسلمان دیل نه دی پیدا چې هغه د خپلو کې د سپو غوندې یو بل ته غاپي مسلمان دیل پیدا دی چې دا یو بدن دی او یو بدن به همیشه بل بدن ته دعوت د اسلام ورکوي تبدیل پیدا ہے چې تب امریکی ته ماما نه وې امریکی ته بداسي وې لکه سليمان عليه السلام چې کوم خط بلقیس ته لېږلو چې انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين خط ورته لیکي بلقیس خبر راغی چې سليمان اخو داسې بادشاہ دا چې 12 تلان دي جنگي جرنیلان دي او هر جنگل لاندې یو لک جنگي فوج ده نو سليمان ورته دا خط لیکي نن په 43 کال کې مونږ یو کافر ملک ته د اسلام دعوت ورکړو یو کافر ملک دروشدی نکونه مون کی دی نکونه مونږ راویو هغه شیعه چې مونږ ورته منونو بد وایو هغه شیعه حکومت اعلان وکړو چې دومره $1,00,000 انعام دی که دروشدی سر چاراو مونږ که سنیان یو په مونږ څه تاسو سنیتوب پیژنئ په ایمان تاسو د چا اولاد یو خبره کوي په زور وای یریږي ولې سبلا خو نه چې خرمم چا اولاد یې د آدم علی السلام قبر درته پته ده چې کوم ځای کې دی ها چاته چې پته لاس اوچت نشته پته نو چاته چې د پلار قبر نه معلومات سي په خپل ځان په خپل فتوی لګوي بدبخت په خپل قسم په خدای په مون کې دسي خلک هم هلکه ته موږ کې کوم طرف ته مخ کې وای مکی مدینه ته مکی مدینه سبحان اللهم دې سپینګرو نواوري والله کور پویترو کې اللهم انا دې سپینګرو نواوري په ایمان کورځي نشکرک ولا نکفرک فزوی ولا نشکرک ولا دور ما تیرورو کې تقریر کې ویلي چې دا سبحانك اللهم دا په اصل کې سبحانك یا الله په اصل کې دا سبحانك یا الله نو دی کې اعلال اوس اعلال ستوي پاغه دا طالبان مستخوان نه کوي طالبان هغه علما کیږي چې چا سړی روټي خوري دا اوس چې د زیر خوروا په تمه دانه مليان کی دا پدې ارمان چې مړ دي چې بودای بکله پرېدم او دا ګیره بکله کله دا نه مليان کی دا په صيغه او ترکیب او د منطق په قضیو باندې دا نه پويږي دا بغور غور کیږي او سړی مړی دی جوړی کړي را جوړی کړیو اوس د طالب څخه کار دی استری کړو جامو سره زمون جماعت کې طالبان دي په هفته کې 15 ځله استری غواړي څه کله کې جامې استری کو هغه ورځ جمعه ته نه وتم د طالب په کمره کې مې د غولي جوړا د پدې وختو چې مګي
شیپو دے کا شیمپو دے د طالب په کمره کې دا دومره پیرم الکه دا څه شی دی جی اسو بوتل مله دا څه دی زه په بل پوه شوم مال شراب دی جوړ دا څه شی دی ول دي دا شیمپو دې په سر چې مګي دا وخت نرمي دا طالب وخت نرمول سره څه کار نه دا ټپه مې ورته ویله مال طالب خاورې به ملا شي طالب خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوي شین کی خالونه ته چې پروت کتاب ته غم در سره د شیمبوی ته ملا کې دی شي راوړی قرآن چې درته وخورم چې زما په 10 کاله کې نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي د طالبګیرۍ زمانه کې ګرمه روټۍ په خدای قسم که زه د بچپن نه د ښه خوراک عادت د بچپن سړه روټۍ بیا مرچکي سره یا هلته یو ټیکهدارو خدای دې وبخښي هغه به غوا ساتله د هغه شملې به م راوړې هغې سره به م بېګانۍ وظیفې وخوړې او بیا به م مدرسې ته منډه واله نو په زیړو خورواګانو او په خمبیره روټۍ پړسېدلې روټۍ دا چې وخورې ته د شپې ډډه خېټه لکه د چونډه غوندې پروت دی ستا پلار کتاب نشي کولی زمونږ یو استاد هغه ماته په دیوبند کې مونږ به چې د شپې کتاب کتو نو دیوبند کې د یو هندو اټای و هغه هندو داسې بزرګ غوندې و نو د هغه د دوکان په دې چوندې کې داسې چوند دی د دروازې کې نو دننه ډیوه به بله کړې وه لګیا به رام 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 هغه خپله وظیفه به یې کوله نو ما به کتاب یوړو او د هغه د هغه چوندې ته به مې کرښه مخامخ کړه نو دا د هندو د ډیوې د رڼا په چوندې کې راوتو باندې به مې یو کرښه وکته بیا به مې بله وربخ کې کبه ټوله شپه به ویل ورته ولاړو ما به داسې کتاب کړه زمونږ استاد اوس هم ژوندی دی که یقین هم نه راځي سبا راشئ چې ورم ولم چې درته قسم وکړي ووایي اوس هم ژوندی دا نن چې لوی لوی علما تاسو ګورئ بخاري او ترمذي او ابو داود او مسلم او ابن ماجه ولئ دوی دا سبقونه داسې ویلي چې دا غوړ زیړې اوس وایي آینده زما دا توقع نشته چې دوی نه به محدثین جوړ شي یا فقیهان د امت به جوړ شي مولانا ماته دا قصه ګرانه ښکاري تاسو خیال راکړئ نو عزیزانو عرض مې داو چې د دې خپل ژوند په غرض باندې سوچ وکړئ هغه غرض قرآن ویلی دی قرآن ویلی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما جن او انس ندی پیدا کړي مگر دې لپاره چې دوی به زما عبادت کوي